الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مو شروع کړي وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مدیدی تر رسوله او چې د ټول نړمبه حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مانځه میلاو شوی و. دینه پس اوس د ټول نړمبه ایمان چې دین دا چاره وړو. نو په خصوص کې د ټول نړمبه ایمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنه اسلام چې دین دا قبول کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به یوځای چې دین دا مسکو. دینه پس کتابونه لیکي چې ورقه ابن نوفل چې دی هغه اسلام راوړو. حضرت علی کرم الله وجهه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تربیت کې او لس کال عمر یو دی هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ایمان چې دین دارو. د بیاست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیاست نه پس علی رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره مسجد ادا کو. ای دوانو حضرات موس کو علی کرم الله وجهه تبوس وکړو چې دا سدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دا د الله جل جلاله دین دی او دا دین چې دی دا ما راوړی دی او زه پیغمبر راغلم. د الله جل جلاله طرف ته خلق چې دین دا بلم چې د یو الله عبادت وکې او د لات او د عزا نه چې دی انکار وکړه. علی کرم الله وجهه ته چې یره دا خو یو نوی څیز دی چې ما هم مخکې نه و اورېدلی. تر څو پورې ما د خپل پلار ابو طالب سره د دې تذکره نه وی کړې تر هغې پورې ته څه هم نشم ویلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا خبره درنه شوه. علی رضی الله عنه ته فرمایل چې یره داسې کار وکړه چې زمونږ دا راز چې دی نو دا مخ ښکاره کوه. بس علی رضی الله عنه دغه ټیم کې اسلام چې دی نو دا یې قبول نه کړو. علی رضی الله عنه خاموش شو. یو شپه تېره شوې نه وه چې علی کرم الله وجهه په زړه کې الله جل جلاله د اسلام هغه محبت چې دی نه دی ورته ورواچو. چې کله سحر شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړو چې تاسو کوم څیز ته دعوت چې دی نه دعوت ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې گواهی وکړه چې الله جل جلاله یو دی د هغه سره څوک شریک دا نشته. اولاد او د عزا نه انکار وکړه او د بت پرستۍ نه نفرت او بیزاري اعلان چې دی نه دا وکړه. علی رضی الله عنه اسلام قبول کړو. سو وخت خپل ایمان چې دی نه دی پټ ساتو د خپل پلار ابو طالب نه. دینه پس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم آزاد کرده غلام زید ابن حارثه هغوی هم اسلام چې دی نه دا راوړو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای مو چې دی نه دا شروع کړو. کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور خلک چې خدیجه وا خدیجه الکبرى رضی الله عنها حضرت علی کرم الله وجهه او زید ابن حارثه چې دا د کور خلک کله چې دی اهل بیت اسلام راوړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دوستانو ته چې کم مخلص دوستان وو هغوی ته د دې نعمت کبرا د دې رحمت کبرا کې د داخلېدو دعوت خلکو له ورکړو. د ټولو نه لومړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صدیق دغه رنګ با اخلاص او محب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ټولو نه زیات محبت کوونکي او د ټولو نه زیات رحم دله
او د نبی علیه السلام جګری دوست ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د ایمان او د اسلام دعوت چې دین دا ورکړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بغیر څه د شک او سوچ نه او بغیر څه د غور او تدبر نه په اول ځل په نبی علیه السلام باندې ایمان چې دین دا راوړ. نبی علیه السلام چې څنګه خپل رښتونه دین پیش کو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ډایرک ایمان چې دین دا راوړو بغیر ته سوچ او د بیچار نه. نو کتابونه لیکي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نه چاته پوښتنه وکړو چې د ټولو نړمبه مسلمان چې دین دا څوک دی. نو امام ابو حنیفه رحم الله تو فرمایل چې په آزاد سړو کې هغه چې دین د ټولو په آزاد سړو کې د ټول نړمبه ابو بکر صدیق رضی الله عنه اسلام چې راوړل، او په خود کې د ټول نړمبه اسلام حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه ایمان راوړل، او په غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه او په الکانو کې حضرت علی کرم الله وجهه ایمان چې دین دا راوړل. حضرت علی کرم الله وجهه چې کم ټیم کې ایمان راوړو نه په دغه ټیم کې دوی چې و نابالغ وو، دی د نبی علیه السلام د حکم تابع وو، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د نبی علیه السلام مرګره وو او هیڅ تچا زور به هم نو. نن کتابونه لیکي چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړل د سر اسلام ته ډیره زیاته غلبه میلاو شوې ده، او د بیا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کم دوستان وو هغه هم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وجنا بعد خلکو ایمانونه چې دین دار وړي دي. په هغه کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دوی ایمان راوړو، زبیر ابن عوام، دارنګ عبد الرحمن ابن عوف، طلحه بن عبید الله، سعد ابن ابي وقاص د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې دي چې دین اسلام راوړی دي. او بیا دی ټول نبی علیه السلام په حضور کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دین دا حاضر کړی او دوی دی اسلام خپل راوړی دی. بیا دی ټول بند نبی علیه السلام سره موس چې دین دا به کو نه پس بلا صحابه دوی چې دین ایمانونه چې دی رو په ایمان په اسلام کې چې دین دا داخلي دل. کله به زمون وخت راتلو نو دی به یو غاټه ته بټول راجمه شو په پټه چې دینو دا به موس کو. دی ورځ نبی علیه السلام موس کو، حضرت علی رضی الله عنهم د نبی علیه السلام سره ولاړ دی موس کوي. اچانک ابو طالب راووتو. حضرت علی رضی الله عنه په دغه وخت کې خپل اسلام چې دینو د مور پلار نه پټ چې دینو دا ساتي، چا باندې خپل ایمان چې دینو دا ظاهره کړي نو. ابو طالب د نبی علیه السلام سره مخاطب شو، تاسو ته وکړو یو رارو دا څه دي، دا څه دین دی، دا څنګه عبادت دی. نبی علیه السلام ته فرمایل ای زما تر دا دین د الله دین دی، دا د تمام فرشتو دین دی، دا د تمام پیغمبرانو دین دی، او خاص کر زمنګ د جد امجد د ابراهیم علیه السلام دین دی. او الله جل جلاله ز په تمام بندګانو ته رسول چې دین دار علی ګریمان ټول نزیات زما د نصیحت مستحق هغه ته د ماتر ز تا خیر طرف ته هدایت طرف ته راغړم، او زدا غواړم چې ته هم په دې هدایت کې او په دې دین حق چې دا دین حق چې دی دا تقبل کې، او په دې باره کې ته زما مددگار چې دین دا جوړ شي. ابو طالب ته فرمایل ای زما وراره زه خپل د پلار نیکه مذهب چې دی نو دا خو نشم پرې خو دی، لیکن دا درځوي ما چې تا ته بهیر کې څوک تکلیف چې دی نو دا به تا ته درونه رسي. علی رضی الله عنه ته مخاطب شو ای زما زویا دا سدي چې تا اختیار کړی دی. علی کرم الله وجهه ته فرمایل لارا دا ایمان مې راوړی دی په الله باندې او د هغه رسول باندې، آمنت بالله ورسوله، او سچ د الله د جانب من دی رسول تراغلی پاغه می ایمان او پاغه می تصدیق دی، او د سره د الله جل جلاله عبادت او بندگی کوم او د پیروکار یم. ابو طالب ته فرمایل چې بهتره ده ته د خپل
غرور چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د خیر خوا جوړ شه د بچره هم تا بد لارې طرف ته نه رابلی. بیا یو ورځ حضرت علی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عبادت کې مشغول دی. حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خي طرف ته چې دینه دا ولاړ. اتفاقا ابو طالب بیا د قضیه کې را روان دی و سره جعفر هم را روان دی. کله چې دیو کتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او علی کرم الله وجهه په مونږ باندې ولاړ دي، نو ابو جعفر ته ووی ای زما زویا ته لاړ شه او د دې تر زوی دی بل طرف ته چې دین ودرېږه، نه یو رور به خي بازو جوړ شي او دا بل رور چې دین غس بازو چې دین دا جوړ شه او د سره په موس کې چې دین دا شامل شي. جعفر رضی الله عنه راغو د نبی علیه الصلاۃ والسلام غس طرف ته ودرېدو. دیو جن جعفر طیار رضی الله عنهم په سابقین اسلام کې د شمار کیږي. دې دا 31 یا 25 صحابونه پس د ایمان چې دین دا راوړی دی. اسلام د عفیف کندی رضی الله عنه، عفیف کندی د حضرت عباس رضی الله عنه ملګری او د عطر تجارت چې دین دا بیکو. پدې کې تجارت کې دی یمن طرف ته چې دین دا تلو. عفیف کندی فرمای چې یو وارې زه په مینا کې د حضرت عباس رضی الله عنه سره چې یو کس راغی او ډیر عمده طریقې سره په خسته طریقې سره او داس وکړو او بیا مستودریدو. دینه پس یو زنانه راغله، هغه هم دغه رنګ خوسته او داس وکړو بیا مست چې دینه دا ودرېدو. بیا یو د لس یو لس کالو الک راغی، هغه هم او داس وکړو او دا غي سره مست چې دینه دا ودرېدو. ما د عباس نه پوښتنه کو چې دا څه دین دی؟ عباس فرمایل دا زما وراره دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا دغه دین دی. دې وای د الله د جانبه رسول چې دین دار علی کریم او دا بل لک چې راغی د علی رضی الله عنه چې د ابو طالب زیری دا زما هم دا مې هم وراره دی چې د دین پیروي کوي، د دین پیروکار دی او دا خزه چې رااله دا د محمد بن عبد الله بیبی ده. عفیف د دینه پس هغه هم اسلام چې دینه دا راوړو او دی وی چې کاش چې زه څلورم نمبر مسلمان وي، کاش چې زه څلورم نمبر مسلمان وي. دا حدیث امام بخاری رحم الله هم په خپل تواریخو کې چې دینه دا ذکر کړی دی. اسلام د حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت طلحه فرمای چې زه د تجارت لپاره بصره ته لاړم. یو ورځ د بصری په بازار کې هم چې یو راهب د خپل ګرجین راووت او आवाजونه کول، تاسو یې کو چې خلکو پتاسو کې څوک د مکی اوسیدونکو شته؟ دا غدینه څوک راغلي نه دي. طلحه وی چې را ما وته وی چې د مکی مکرمه اوسیدونکو موضوع راغلي. راهب ویل چې دغه احمد صلی الله علیه وسلم ظهور هونه دي شي. ما ورته وی څوک احمد؟ راهب ورمایل عبد الله بن عبد المطلب زوی. دا میاشتې دنه دا هغه د ظاهرې دوده په مکه د حرم مکه کې ابا چې دین په دې ورځو به ظاهرېږي او دې چې دې بدس یو شغلینې ځنکې ته هجرت چې دینه دا بکی او هو آخر الانبیاء او دا به اخري پیغمبر وي. ته ګوره کو چریتا ولیدونه ګوره رستو ته نشي راهب دې خبرو زما په دې ځل باندې ډیر زیات اثر وکړ. فورا مکه ته واپس رالم او د خلکو نه مې تاسو کو یره چې سنوي خبره هونه دراغله. نو خلکو وی چې ها راغله دا محمد امین صلی الله علیه وسلم د نبوت داوا کړی دا. او ابن ابي قحافه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی هغه هم فورا هغه په ایمان راوړی دی. دې فورا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړو. ابوبکر ته وی چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. اسلام چې دینه د هم راوړو او د خپل راهب هغه تمامه کیسه چې دنه د ورته بیان کړه د قرانه چې دینه دار اثر وشو. دینه بس سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمای چې ما د اسلام دراوړو نه درې ورځې مخکې ما خوب چې دینه ولیدو چې زه په یو تک تونه تیاره کې ما چې تیارې د وجنه هیڅ یو شي دینه ما ته په نظر نه راځي. خو چې ګورم اچانک یو نور چې دینه د ښکار شي
زه په هغې بس روان شم چې وګورم نو په هغې کې زید ابن حارثه ناست دی، حضرت علي ناست دی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغې زمانه مخکې دوی نور ته چې دی نو دا رسېدلی دي. نو زه د هغې په خدمت کې حاضر شوم او تپوس مې ته وکړو چې تاسو څه طرف ته دعوت ورکوئ؟ یو فرمایل د الله وحدانیت طرف ته او د نبي علیه الصلاة والسلام شهادت طرف ته. ما ورته وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اسلام د خالد ابن سعید ابن العاص دی هم په لومبو مسلمانانو کې دی، څلورم یا پنځم نمبر مسلمان شوی دی خالد ابن سعید بن العاص. د اسلام دراوړونه مخکې ده هم یو خوب لیدلی دی چې یره یو کولاو خندق دی او په هغې کې اور چې دی نو دا بلیږي او زه د هغې په غاړه باندې ولاړ یم. زما پلار سعید دی ماله دیکه راکوي چې ما دې اور ته وروړي، خو لیکن اچانک نبي علیه صلات والسلام تشریف راوړي، زما ملا چې ده نو دا راونیستی او شاته مې راکړ. کله چې د خوب نه رابېداره شوم قسم مې وخوړو چې په والله مې د قسم وي دا خوب چې دی نو دا حق دی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله راغله او دا خوب مې ورته فکر کړو. ابوبکر وفرمایل چې الله ستا سره د خیر اراده کړې ده، دا د الله رسول دی، د ده اتباع کا او اسلام چې دی نو دا قبول کا. نو دې نه پس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه او په اسلام کې داخل شوم او دا اسلام چې د څه د اور نه چې دی نو دا بچ کړم او پلار چې دی نو د څه اور ته راتولم. نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته رالم او مې فرمایل ادعوک، نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل ادعوک الی الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. خالد وای ما تپوس وکړو چې زه الله جل جلاله ګواهي ورکوم الله یو دی، نبی علیه الصلاة والسلام د الله رسول دی او په اسلام کې داخل. کله زما پلار زما د اسلام پته ولګېده زه دومره ووالم چې زما سر چې دی نو دا یې زخمي کړو دې پورې چې یو چړی زما د سر ته راواچوله، زما سر چې دی نو دا یې مات کړو. او بیا ویل چې تا د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع کړې ده چې هغه د ټول قوم خلاف روان دي او زمونږ معبودانو ته بد بلا چې دی نه دا وایي، زمونږ پلارانو او نیکونو ته احمقان او جاهلان وایي. خالد وایي ما خپل پلار ته ووی والله مې د قسم وي چې محمد صلی الله علیه وسلم بالکل رښتیا فرمایي. پلار ته مې نور هم غوسه راغله، نور هم زه زیاته ووالم او کنځلې هم راته وکړې او ویې کمینه ته زما خوا نه وځه، والله مې د قسم وي چې زه به ستا خوراک څښاک چې دی نو دا بند کړم. ما ورته وویل پلاره که چېرې ته خوراک بند کړې الله جل جلاله به ما ته رزق راکړي. نو په دې باندې پلار زه چې دی نو د کور نه بالکل راوویستم او خپلو زامنو ته یې وویل چې د ده سره به خبرې نه کوي، چې څوک د ده سره خبرې کوي د هغه سره به هم دا معامله کوم. خالد رضی الله عنه خالد ابن سعید ابن العاص د خپل پلار کور چې دی نو دا پرېښودو د نبي علیه الصلاة والسلام در ته چې دی نه راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام د خالد ډېر زیات اکرام چې دی نو دا کو. حافظ اسقلانی رحم الله په صحابه کې دا واقعه اجمالاً د ذکر کړی ده. انسان چې کله دا انسان در پرېږدي او د الله جل جلاله در ته راشي دا ذلیله کېږي او رسوا کېږي نه. الله جل جلاله ده ته نور هم عزت چې دی نو دا ورکوي. قرآن کې الله فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. خالد رضی الله عنه فرمایي چې زما پلار یو ورځ بیمار شو، نو ما ووی زما د پلار وی کو چېرې ما ته د دې بیمارۍ نه عافیت میلاو شو نو زه په مکه کې دا خدای عبادت ته خلق پرېنهدم چې د کم عبادت ته محمد صلی الله علیه وسلم خلق را بلی او غیره دی. خالد رضی الله فرمایي ما د الله نه دا دعا وغوښته یا الله
که چېرې زما پلار د دې مرض نه اوچت د اوچتېدو قابل جوړ نه کړی، دی خو د سراړو صحیح نه کړی، نو په حق مرض کې زما پلار چې دی نه د دنیا نه رخصت شو. عثمان ابن عفان رضی الله عنه څنګه اسلام راوړ؟ حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې یو وارې د خپلې خاله سعده کور ته چې دی نو دا لاړم هلته کېناست. زما د خاله چې ونه دا په کهانت کې مشهوره وه، چې ما ته وکتل نو ویې ویل ابشر وحییت ثلاث وترا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى، یا عثمانه تا ته د بشارت وي او سلامتیا دي وي 3 پیرې، بیا 3 پیرې، بیا 3 پیرې، ثم باخرى لكي تتم 10 لقيت خيرا ووقيت شرا، او یو پیر بیا تر دې پورې چې 10 پیرې پوره شي، ته په خپل هم خیر او میلاو شو د خیر سره. نکحت والله حصان زهرا وانت بکر ولقيت بکرا، په الله مې د قسم مې تا د یو پاک دامنې او ښایسته جینۍ سره نکاح وکړه، ته په خپل هم پاکې او نکاح دې هم د پاکې ښځې سره وکړه. وي دا ما واورېدل چې ډېر په تعجب کې شوم. ما وویل چې تروریا ته څه وې؟ هغې دا اشاره راته وکړه، یا عثمان یا عثمان یا عثمان لک لک الجمال ولک الشان، ای عثمانه ستا دپاره جمال دی او ستا دپاره د شان. هذا نبی معه البرهان، دا پیغمبر دی د سره نبوت او رسالت دی باندې درایل دی. ارسله بحقه الدیان، الله جل جلاله دی په حق دین سره چې دین دار علی غری دی. وجاءه التنزيل والفرقان، او د سره د الله جل جلاله کلام دی او فرقان چې د حق او د باطل په درمیان کې فرق کوون کړي. فتبعه لا تغیا بک الاوثان، پس ته د اتباع کا طالبوتان گمراه نه کی. ما وی زما تروي ته خو یو داسې څیز ذکر کې چې د دې خو په کلي کې د سراډو نوم نشته، زما خو په ذهن کې نه راځي ته څه وې. سعد علیه پاته فرمایل محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء بتنزيل الله يدعو إلى الله قوله صلاح ودينه فلاح وأمره نجاح ما ينفع السياح لو وقع الرماح وصلت السفاح ومدت الرماح. محمد د عبد الله زیره، الله جل جلاله طرف ته خلق چې دین را بلی، وینا د هغه سراسر رښتونه ده او و امره نجاح، او هغه چې کوم خبره کوي په هغې کې کامیابي ده، او د هغه په مقابله کې د چا چغې او سورې چې دی نه دا په کار نه راځي. اگر چې څومره خلک تلوارونه وچلوي، نیزې وچلوي، د هغه په مقابله کې هغه چې د چا په کار نه. وي دا مې واورېدل او پاڅېدم، لیکن د دې خبرو په ما باندې ډېر زیات اثر وکړ. په هغه ټیم نه زه غور او فکر کې پرېوتم. ابوبکر سره زما تعلقات وو، د هغه خواله لاړم کېناستم. ابوبکر وفرمایل چې عثمانه نن داسې په سوچ کې تپوس یې وکړو چې ولې سوچ کې؟ ما ورته د خپلې هغه ترور ټوله کیسه واوروله. ابوبکر وویل یا عثمانه ماشاءالله ته ډېر هوښیار او سمجدار سړی، د حق او باطل په درمیان کې فرق ښه پېژنې. نو ستا غوندې انسانان د حق او د باطل په درمیان کې په اشتباه کې نشي پرېوتی. دا بت څه څیز دی چې ردې زموږ دا قوم په دې کې مبتلا دي، په عبادت کې مبتلا شوي دي. آیا دا بت چې دی نو دا ړوند نه دی؟ دا کوڼ نه دی چې نه اوري نه ویني، نه چاته څه ضرر رسولی شي، نه چاته څه نه رسولی شي؟ عثمان وایي چې ما ویل بالکل په الله مې د قسم مې بېشکه همداسې ده چې څنګه ته وې. په دې باندې ابوبکر صدیق رضی الله فرمایل والله چې ستا ترور بالکل رښتیا وفرمایل. محمد بن عبد الله د الله رسول دی، الله جل جلاله خپل پیغام ورکړی تمام مخلوق طرف ته دا ورسوه. که چېرې ته مناسب ګڼې زه به تا د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت با برکت کې حاضر کم، ته د هغه کلام واوره، خبرې واوره.
دا خبره زمونږ شروع وي چې په دې کې اچانک بد نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی او علی رضی الله عنه هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره او څه کپړه و د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې او بکر صدیق رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ولیدنو پاسېدو او په مزه شانتي سیټ تشو نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړ او کېناستو حضرت عثمان رضی الله عنه طرف ته متوجه شوی فرمایل اے عثمانه الله جنت طرف ته دعوت درکې ته د الله جل جلاله دعوت چې دینه دا قبول کړه او زه د الله جل جلاله رسول یم چې تاسو طرف ته او تمام مخلوق طرف ته چې دینه دار لګل شي حضرت عثمان رضی الله عنه فرمای فوالله ما تملكت حين سمعت قوله ان اسلمت واشهدت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله په الله مې د قسم وی ما چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبره واورېدې نو زه په خپل خود کې نوم او بیا اختیار د ما داخلين او خطل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سورت تیرې نوې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لور مبارک حضرت رقیہ رضی الله عنها ماته په نکاح کې راکړه زما خاله سعده شیری مبارک دا اشعار فرمایل هدى الله عثمان الصفا بقوله فارشده والله يهدي الى الحق الله جل جلاله عثمان ته هدایت چې دینه دا وکړو او الله جل جلاله حق طرف ته هدایت چې دینه دا کوي فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن اروى لا يصد عن الحق پس عثمان خپل صحیح رائے د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه او اخر زکه چې د ارواز وي دي زکه فکر او رویه فکر د سوچ سمجھ نه وبکار اخلي کنه وانكحه المبعوث احدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الافق او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې برحق دی هغه خپل یو لور چې دنه د په نکاح کې ورکړه او دا میلاوي دل داسې وشو ګویا چې د شمس بدر په افق کې اجتماع وشي فذلك يا ابن الهاشمين محجتي فانت امين الله ارسلت للحق نووي په اے د هاشم زیا محمد ابن عبد الله زمازان دی پتا باندې قربان وي ته د الله جل جلاله امین یې مخلوق طرف ته هدایت را لېږلی شوی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه اسلام دراوړلو نه پس ابو بکر صدیق رضی الله عنه دواړه حضرات د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او عثمان ابن مزعون ابو عبیدہ ابن الجراح عبد الرحمن ابن عوف ابو سلمہ ابن عبد الاسد ارقم بن ابو الارقم دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې دی ټول اسلام چې دینه دار وړو او دی ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دار ارقم کې چې دینه پناه غسته او الته کې به خپل مندونه چې دین دا کاوه اسلام د عمار ابن یاسر فرمایي چې د دار ارقم په دروازه باندې صہیب ابن سنان سره زما ملاقات وشو او نبی علیه الصلاۃ والسلام دنه تشریف فرما دي ما د صہیب نه تاسو وکړو چې څه اراده ده او صہیب د مانه تاسو وکړو چې څه اراده ده ما ته فرمایي چې زما اراده خدا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا کې حاضر شم دغه کلام اورم یا غوي چې زمام د غیر اراده ده موږ دوه د رقم ته داخل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم باندې اسلام پیش موږ په هغه وخت کې اسلام چې دینه دارو ډایرکټ پړارې موږ اسلام دارو اسلام د عمر ابن عباسه فرمایي چې زه په ابتدا کې بت پرستم ما بیا د بت پرستینه بیزاره اعلان وکړو دا په نفرت شو
او دا مې پیژندله چې یاره دا بوت چې دی نو دا خو نه چاته څه نفع ورکوي نه ضرر ورکوي، نه دا په خپله د یو څیز مالک دی، دا خو په خپله کاڼي دي. نو د اهل کتابو د علماو سره د علماو نه د یو عالم سره زه میلاو شوم، تپوس مې ته وکړو چې د ټولو نه بهتره دین کوم یو دی. هغه عالم فرمایل چې یو کس په مکه کې ظاهریږي چې د بت پرستۍ نه به د الله جل جلاله توحید طرف ته خلق رابلي، د ټولو نه بهتر او افضل دین هغه راوړي. که چېرې ته هغه ومونې نو په هغه باندې د هغه ضرور اتباع وکړه، په هغه ایمان راوړه. عمر ابن عبسه فرمایي چې د هغه وخت نه به هر وخت زه به مکې ته زما خیال راتلو چې هلته لاړ شم، هر ټیم به زه په دې انتظار کوم چې دا به څوک وي، تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام خبر راته میلاو شو. چې نبی علیه السلام خبر میلاو شو ډایرکټ په ډایرکټ زه مکې مکرمې ته حاضر شو په پټ ته باندې. نبی علیه الصلاة والسلام سره میلاو شو، عرض مې ته وکړو چې ته څوک یې؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه د الله پیغمبر یم. ما ورته وفرمایل چې الله را لېږلی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما ورته وفرمایل الله تا ته څه پیغام درکړی، څه پیغام سره را لېږلی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل الله یومن الله واحد، هغه سره څوک شریک نه جوړول او بوتانو لره ماتول، صله رحمي کول. ما ورته وفرمایل د الله رسوله په دې باره کې ستا سره څوک شته؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یو آزاد دی، یو غلام دی، یعنی ابو بکر او بلال یا زید ابن حارثه. ما ورته فرمایل زه هم ستا پیروکار یم، زه هم ستا تابعداري کوم او زه ستا سره اوسېږم. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل په دې وخت کې خپل وطن ته واپس لاړ شه، کله چې زما د غلبې علم وشي په هغه وخت کې بیا راشه. عمر ابن عبسه فرمایي چې زه مسلمان شوم او وطن ته واپس لاړم. د نبی علیه الصلاة والسلام معلومات به مې کول. کله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو، مدینې منورې ته تشریف یوړو، نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شوم. عرض مې وکړو یا رسول الله ما پیژنې؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل پیژنم دی، هغه کس چې په مکې کې ته راغلی وي. ما وفرمایل د الله رسوله ما یم، ما ته تعلیم راکړه، دینه پد دی هم اسلام د ابو ذر رضی الله عنه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام خبر ورسېدو نو د خپل ورور انیس چې دی نو دا مکې ته راولېږو، یاره وروره ته لاړ شه او د کس خبر معلوم که، څوک چې د پیغمبرۍ دعوه کوي او وایي چې زه د الله پیغمبر یم او د اسمان نه په ما باندې وحی نازلېږي، دغه خبرې واوره. ابو ذر ته د هدایت رسولو لپاره انیس چې دی نو دا مکې ته راغی، نبی علیه الصلاة والسلام سره میلاو شو، واپس لاړو. ابو ذر تپوس وکړو څه خبر دی راوړو؟ انیس فرمایل چې کله زه مکې ته ورسېدم نو چا هغه ته کاذب ویلې، چا ورته ساحر ویلې، چا ورته کاهن، چا ورته شاعر. په الله مې دې قسم وي هغه نه شاعر دی، نه کاهن دی، نه کاذب دی، ځکه چې انیس په خپله لوی شاعر و او وایي چې ما د کاهنو خبرې هم اورېدلې، د کاهنو کلام چې دی نه داسې نه دی. کاهنو کلام په شعر په اوزانو باندې کېده، د شعر ځان له اوزانو نه، شاعر هم نه دی. والله انه الصادق، الله مې د قسم بالکل رښتونی دی. رأیت یأمر بالخیر، ما ولیدو چې هغه خیر طرف ته بلنه کوي، وینهى عن الشر، د شر نه منع کوي. ورأیته یأمر بمکارم الاخلاق، او ما ولیدو هغه چې هغه خلکو د حکم کوي د ښو اخلاقو. وکلاما ما هو بشعر، او د هغه خبرې چې دی نه دا شعر نه دی. ابوذر چې دا خبرې واورېدې نو زړه ته یې تسلي ونه شوه.
ابوذر غفاری رضی الله عنه په خپل بس مکه ځان سره خوراک او مشکیده چې دنو دا راواغسته او مکه ته روان شو. حضرت علی کرم الله وجهه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیا سم ایمان راوړو. نو ابوذر غفاری رضی الله عنه په مکه کې کېناستو، ټول ورځ ناس چیرې دا کس په څنګه ووینم. ورځ غونډه تېره شي، ماښام شي، علي کرم الله وجهه ته وایي مېلمه اته یا وی خان راځه ما سره به لاړ شي ورسره خبرې اترې وشي، خو لیکن ظاهره نه کړي چې دې څه غرض له راغلی. په دویمه ورځ بیا دغه رنګې لاړ شي، درېیمه ورځ باندې بیا ترې علي رض تپوس وکړي چې یاره ته څه غرض له دلته راغلی. هغه ته وایي چې خبره درته کوم وګورئ چاته به یې کوي نه. ابوذر غفاري رضی الله عنه فرمایي، علي فرمایي چې بالکل چاته نه، ته یې په دې غرض راغلی یم چې نبي علیه الصلاۃ والسلام معلومات وکړم او په هغه ایمان لرم. هغه ورته بالکل لکه حق لار دې ومونده، زم د هغه ملګری یم، خو سبا چې موږ د هغه مجلس ته ځو دواړه به یو ځای نه ځو، ته به لږ مخکې زه به درپسې یم، او که چېرې اتفاقا یو ځای شو او څوک مو وویني نو زه به چېرته په بانه باندې موتیادو ته کښېنم، څه به کوم، ته به سیده ځه. په دې چل باندې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دربار ته ورسېدو. کله ورسېدل نبي علیه السلام خبرې واورېدې، په هغه وخت کې ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته د اسلام اعلان ولې نه کوې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې ما ته له دې حکم نه شي. دی په خپله راووتو او په مکه مکرمه کې د اسلام اعلان وکړو. ای خلکو الله یو دی، بت پرستۍ مذمت بیان کړو. کفار په غون باندې باندې راغوټه شو، وی دومره وو چې په ځمکه باندې بیو شو. حضرت عباس رضی الله عنه راغی او بچ یې کړو او ورته نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل چې یاره ته داسې کار وکړه خپل قوم ته لاړ شه، هغې ته دعوت ورکړه چې کله زمونږ غلبه وشي ظاهر شو بیا ته واپس رایه. دواړو وروڼو چې دی سره د مور محترمې په اسلام کې چې داخل شو او ټول چې دی ښه په خوشحالۍ سره دعوت اسلام چې دی دا قبول کړو او بیا ټوله قبیله غفار دی راغله او دعوت اسلام کې داخل شو. دا وړم بني صحابه د عمر ابن عباسه او د ابوذر غفاري رضی الله عنه تفصیلي حالات دا به انشاءالله چرته بل ټیم بیا بیان کو. الله یې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.